د جبر او اختیار ډیالکټیک. دا کتاب د هېواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهاند سید بهاء الدین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د کتاب دویمه برخه: اسلامي جهانبیني. په اسلامي جهانبینۍ کې د اسلام په تمدن کې د جبر او اختیار مسله سختې شخړې او اوږدې مبارزې شوې دي. یوه ډله د اختیار سرسخت طرفداران وو او بله ډله د جبر تر بیرغ لاندې د جنګ میدان ته وتلي وو. د جبر او اختیار طرفدارانو دواړو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره او د رقیب د ماتې او ملامتولو لپاره قوي عقلي او نقلي دلایل درلودل. دواړو ډلو له هر څه لومړی د قرآن کریم په صریح متن استناد کولو، ځکه په قرآن کریم کې داسې ډېر آیاتونه شته چې جبر ته پکې صریحه اشاره ده او وایي چې په نړۍ کې هیڅ کومه حادثه نه پیښیږي مګر د خدای جل جلاله په اراده او هره پیښه پخوا له پخوا نه ټاکل شوې او په کتاب کې مضبوطه ده. همداشان نور ډېر شمېر آیاتونه موجود دي چې د انسان په اختیار حکم کوي. وایي چې انسان په خپلو کړو وړو کې د واک او اختیار خاوند دی، په خپل سرنوشت تاثیر لري او په هغه کې بدلون راوستلی شي. اوس به د مثال په توګه یو څو هغه آیاتونه راواخلو چې جبر ته اشاره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. په ځمکه یا ستاسو په نفسونو کې هیڅ کوم مصیبت تاسو ته نه دررسي مګر دا چې پخوا له دې چې یې ښکاره کړو هغه په کتاب کې ثبت شوی دی او دا کار د خدای جل جلاله لپاره اسانه ده. په بل آیت شریف کې راغلي وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. غیبي کلیګانې له هغه سره دي له هغه بل څوک نه پوهیږي او علم لري په هر هغه څه چې په وچو او په سیندونو کې دي. یوه پاڼه له ونې نه رالویږي مګر دا چې هغه پرې پوه دی. هیڅ یوه دانه د ځمکې په تروږمۍ کې هیڅ وچ او لوند نشته مګر دا چې په ښکاره کتاب کې ثبت دي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. او هیڅ داسې څه نشته چې خزانه یې له موږ سره نه وي او موږ هغه نه نازوو مګر په ټاکل شوې اندازې سره. یضل الله من یشاء ویهدي من یشاء. که خدای جل جلاله وغواړي څوک ګمراه یا د نیکې لارې هدایت ورته وکړي او یا د نیکې لارې هدایت ورته کوي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ووایه ای خدایه د قدرت خاونده، ته هر هغه چاته چې غواړې قدرت ورکوي او هر هغه چا نه چې وغواړې بیرته اخلي. هر هغه چاته چې وغواړې عزت ورکوي او هر هغه چاته چې وغواړې ذلت ورکوي. ستا په لاس کې ده او ته په هر څه قدرت لرې. اوس دا دی د هغو آیاتونو څو مثالونه چې د انسان د اختیار تاکید پکې راغلی دی رااخلو. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدای جل جلاله د خلکو وضع نه بدلوي مګر دا چې په خپله هغوی خپل حالت ته تغییر ورکړي. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دا خدای جل جلاله نه دی چې په هغوی ظلم کوي بلکې دا د دوی په خپله دي چې په خپل ځان ستم کوي. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. که څوک وغواړي ایمان راوړي او که څوک وغواړي کافر کیږي.
د دې دوو ډولو آیتونو ته مفسرین او د کلام علما معارض وایي چې د ځینو ظاهري مفاد باید قبول شي او ځینې نور تأویل غواړي. د لومړۍ هجري پېړۍ په دویمه برخه کې دوه فکري جریانونه راپیدا شول. هغه کسان چې د انسان اختیار ته معتقد وو لومړی ګروپ آیتونه یې تأویل او توجیه کړل او دا دسته خلک په قدري مشهور شول، او دویمه ډله چې دویم ګروپ آیتونه یې تأویل کړل یعنې جبري وبلل شول. په دې شان ورو ورو دوې فرقې یعنې اشعریان او معتزله هم راپیدا شول. اشعري مکتب له جبر څخه او معتزلي مکتب له اختیار څخه طرفداري وکړه. جبریان او قدریان. معتزله د واصل بن عطا پیروان. واصل پخپله د حسن بصري شاګرد و او د هجري له 80 تر 180 پورې ژوندی و. اشاعره د مشهور متکلم ابوالحسن علي ابن اسماعیل الاشعري پیروان وو چې په 2شپېتم هجري کې زیږېدلی او په 340 هجري کې وفات شوی دی. د دې دوو فرقو ترمنځ کې د اختلاف ټکي ډېر دي. معتزله زیات د عقلي مکتب پیروان وو او اشعریانو زیات په حدیث او خبر اتکا کوله. د جبر او اختیار په مسله کې د دوی دواړو موقفونه داسې وو. معتزله وایي چې د خلقت له شروع څخه خدای جل جلاله انسان په خپلو کړو وړو کې مختار پیدا کړی دی او د بني آدمو په کار کې هره لحظه او هره دایمي مداخله نه کوي. ځکه که فرض کړو چې د انسان ټول کړه وړه د خدای جل جلاله په ارادې پورې تړلي وي او د انسان اراده پکې هیڅ تاثیر ونه لري، نو په دې صورت کې به د خلکو د هدایت لپاره پیغمبران رالېږل، د آسماني کتابونو نازلول، خیر او شر او ثواب او ګناه، مکافات او مجازات هیڅ معنا او مفهوم ونه لري. اشاعره استدلال کوي چې که انسان په اعمالو کې مختار وبولو نو د خدای مشیت، قضا او قدر، لوح محفوظ، د خدای جل جلاله مطلق علم او مطلق قدرت محمل او باطل کیږي. نو ځکه انسان مختار فاعل نه دی بلکې موجب فاعل دی. د انسان رابطه له خپلو اعمالو سره داسې ده لکه د رنګونو رابطه له رنګینو شیانو سره. څرنګه چې رنګ په شي ولاړ دی، خو د اعمالو او د انسان دواړو خالق خدای جل جلاله دی. د دې مسئلې د حل لپاره د کسب نظریې څخه استفاده کوي. په دې شان چې د اشعریانو په نظر د بندګانو کړه وړه د خدای جل جلاله په قدرت کې دي او د بنده قوت پکې کوم تاثیر نه لري. خدای جل جلاله په بنده کې قدرت ایجادوي او له دې ایجاد سره سم او مقارن یو فعل پیدا کوي. په دې شان هر فعل خدای جل جلاله ابداع او خلق کوي او بنده یې کسبوي، او له دې کسب څخه مقصد د کړو وړو مقارنت دی. د انسان له قدرت او ارادې سره او بنده د فعل په ایجاب کې تاثیر نه لري. لہذا انسان په خپلو اعمالو کې مجبور دی او خدای جل جلاله په بندګانو کې اعمال خلقوي، لکه په نورو اشیاو کې، لکه چې وایو اوبه جاري شوې، لمر راوخوت، اسمان شین شو او داسې نور. امر بین الامرین. د دې دوو پورتنیو لارو په منځ کې یوې بلې فرقې منځنۍ لاره نیولې ده، یعنې امر بین الامرین یې غوره کړی او وایي لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. غزالي د دې جملې اشخاصو څخه دی چې د اوسط لار یې غوره کړې ده. د ده په عقیده جریان د بنده له قوت څخه انکار کوي، جبریان د بنده له قوت څخه انکار کوي او په دې شان د یو فزیکي حرکت او ارادي حرکت په منځ کې تمیز نه کوي او له دې انکار سره د بنده ټول شرعي تکلیفونه باطلوي. د بندګانو مخلوق ګڼي تکلیفونه باطلوي. د اختیار طرفداران د خدای جل جلاله له قدرت څخه انکار کوي او ټول افعال بندګانو مخلوق ګڼي او په اختراع او خلقت کې بندګان د خدای جل جلاله سره شریکوي. وسطه لار به دا وي چې قدرت د خدای جل جلاله او بنده له دواړو څخه وګڼو.
د دې منځنۍ لارې بل مشهور مثال صدرالدین شیرازي دی. دی خپله د جبر و توفیض رساله داسې شروع کوي: سبحان من تنزه عن الفحشاء ولا تجري من ملكه الا ما یشاء. په دې عبارت کې امر بین الامرین ته اشاره ده او وایي چې خدای جل جلاله د هر ډول فساد نه پاک دی او په عالم کې هر څه د ده په اراده جاري دي. د جملې لومړنۍ برخه اختیار ته اشاره کوي او دویمه برخه یې په جبر دلالت کوي. په همدې رساله کې دی وایي چې د امر بین الامرین نه مراد دا نه دی چې بنده د فعل د جبر او اختیار کوم ترکیب دی، نه دا چې فعل له دواړو څخه خالی دی، یا ناقص یا ناقد جبر یا ناقد اختیار دی، بلکې څرنګه چې په خپله وایي المرادانه مختار من حيث وهو مجبور وأد مجبور من حيث وهو مختار بمعنى أن اختیار بعین اضطراره. مراد دا دی چې بنده مختار دی له دې جهته چې مجبور دی او مجبور دی له دې جهته چې مختار دی، یعنی د هغه اختیار عیناً اضطرار دی. د ملا صدرا دا خبره ډیره نوې او تازه بڼه لري او اوسنی ډیالکتیکي فکر ته ډیره ورته ده. د ابن سینا سفسطه. اوس به د جبر او اختیار په باب له فلسفي او ادبي نړۍ څخه څو مثالونه راواخلو. په اسلامي فلسفه کې له ټولو لوړ مثال ابن سینا دی. د ده په نظر د جبر او اختیار مسلې فلسفي مفاهیم دادي: قضا، تقدیر، قدر او عنایت. ابن سینا د دې مفاهیمو په لاندې ډول تعریف کوي: قضا مفهوم ډیر عام او پراخ مفهوم دی او هغه د خدای جل جلاله لخوا د اشیاو د وضع بسیط او لومړنی عمل دی. الشفا کتاب. تقدیر هغه شی دی چې قضا ورته په تدریجي ډول متوجه ده او د بسیطو شیانو مجموعې ضروري کوي او څرنګه چې دا شیان بسیط دي نو د خدای جل جلاله په لومړني امر او فرمان پورې تړلي دي. قدر د خدای جل جلاله د فرمان یعنی قضا جاری کېدل دي په دې جزئیاتو او مشخصو مواردو کې چې خاص افراد پکې په نظر کې نیول کېږي او وایي چې خدای جل جلاله باید په هر څه پوه وي ځکه هر شی په خپل ذات کې عیني دی او دا هم ضروري ده، که ضروري نه وای نو شیانو به خارجي وجود نه درلودای. د دې تعریفونو په اساس به لومړی خدای جل جلاله شیان وضع کولای او دې ته قضا وایي او دا عمل چې د خدای جل جلاله اراده د اشیاء وضع ته متوجه کېږي د هغوی ضرورت او څرنګوالی معینوي. تقدیر دی. نو هر موجود له قضا څخه برخه او سهم لري او دا قدر دی. په دې موضوع کې د ابن سینا د فلسفې بل مهم او پراخه مفهوم عنایت دی او تعریف یې داسې کوي: عنایت د لومړني علم یعنی د خدای جل جلاله د علم احاطه ده پر کل او واجبه ده چې کل وي د دې لپاره چې بهترین ممکن نظام خاوند وي. اشارت کتاب. یعنی له عنایت څخه د ابن سینا مراد د خدای جل جلاله علم دی په ټوله هستی چې دا ټوله هستی د خیر او ښه والي لوړه او عالي بڼه غوره کړې ده. خدای جل جلاله خپل نیک او جامع علم پوهیږي چې د عالم چارې څرنګه پر مخ بوځي. له دې مفاهیمو څخه دا ټکي راښکاره کېږي چې د نړۍ کلي نظام د بهترین خیر او کمال په حال کې دی او د خدای جل جلاله په لومړني قضا کې شر او بدي نه ده داخله، مګر شر او بدي هم په عالم کې یو ښکاره واقعیت دی. قدماو د دې تناقض د حل لپاره دا شان فکر کاوه چې کله موجودات زیات شي او تکثر او تنوع پیدا کړي نو هرومرو ترې شر راولاړېږي. په دې شان شر او بدي په قضا کې یعنی د شیانو د وضع په لومړني عمل کې نه دی وارد بلکې په قدر کې یعنی په جزئیاتو کې د قضا جاری کېدو څخه د عرض په شکل پیدا کېږي. نو سره له دې چې شر او بدي شته بیا هم د عالم کلي نظام د کمال او ښه والي په حالت کې دی. له دې جهته خدای جل جلاله ته دا شان خطاب کېده:
نیکي ستا په لاس کې ده مګر شر ستا له خوا نه دی. یعنې ټولې نیکیګانې له خدایه ګڼل کېږي او ټولې بدیګانې له بندو څخه. د ابن سینا د نظریې دا مختصر ذکر په ښه ډول د سکولاستیکي فکر او تګلاره ښیي. په دې بحثونو کې سفسطه ډېره زیاته ده. د لفظي مناظرو اړخ یې ډېر قوي دی. اصلي مسله په ځای پاتېږي او تناقض د حل لاره نه مومي. په دري ادب کې د جبر او اختیار مسئلې تناقض په دري ادبیاتو کې په پراخه توګه انعکاس موندلی دی. دلته به د څو مثالونو رااخیستل بد نه وي. زموږ د هېواد لوی عارف مولانا جلال الدین بلخي د انسانی اختیار په باب وایي: اختیار است ما را در جهان، حس را منکر تنانی شد عیان. سنگ را هرگز بگوید کس بیا، از کلوخ کس کجا جوید وفا. آدمی را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو در من نگر. کس نگوید سنگ را دیر آمدی، یا که چوبا تو را چرا بر من زدی. او یادا چه گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و ارزم چیست؟ در جهان این مدح و شاباس و زهی، ز اختیارات و احفاظ و آگهی. د جبر په باب وایي: جبر باشد بر پر و بال کاملان، جبر هم زندان و بند کاهلان. بال بازان را سوی سلطان برد، بال زاغان را به گورستان برد. او یادا چه ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. ما چو نایم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدای در ماز توست. گر بپرانم تیر آن نی ز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. تو ز قرآن باز جو تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت او رمیت. یا د اختیار لپاره داسې دلیل وایي: این نه جبر، این معنا جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. که انسان په خپلو افعالو کې مجبور دی، نو د خدای جل جلاله امر و نهی د بندګانو ګناه او مسؤلیت بې معنا کېږي. دا مطلب ناصر خسرو داسې بیانوي: اگر کار بوده است و رفته قلم، چرا خورد باید به بیهوده غم. اگر ناید ز تو نه نیک و نه بد، روا نیست بر تو نه مدح و نه ذم. عقوبت محال است گر بت پرست، به فرمان ایزد پرستد صنم. ستمگار تو خدایی است اگر، به دست تو او کرد بر من ستم. او یا دا په زړه پورې خبره چې قضا او قدر د انسان په خپل نفس کې دی. ناصر خسرو داسې وایي: هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند، وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا. نام قضا خرد کن و نام قدر سخن، یاد است این سخن ز یکی نامور مرا. و اکنون که عقل و نفس سخنگوی خود منم، از خویشتن چی باید کردن حذر مرا. ای گشته خوش دلت ز قضا و قدر بنام، چون خویشتن ستوی گمانی مبر مرا. سعدی د جبر په تایید داسې وایي: قضا دیگر نشود گر هزار ناله و آه، به شکر یا به شکایت برآید از دهن. فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد، چی غم خورد که بمیرد چراغ پیرزن. او یا قلم به طالع میمون و بخت بد رفته، اگر تو خشم کنی ای پسر وگر خشنود. گنه نبود و عبادت بود بر سر خلق، نبشته بود که این ناجی است و آن مردود. حافظ هم جبر ته متمایل دی. حتی عاشقی هم آسمانی قضا بولي او وایي: مرا مهر سیه چشمان ز بر بیرون نخواهد شد، قضای آسمانی است این و دیگران گون نخواهد شد. مرا روز اول از کار
مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند. هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. د عمر خیام په نظر انسان مجبور دی او په خپل سرنوشت باندې هیڅ کوم تاثیر نه لري او یو نامعلوم قدرت د ده په مرګ او ژوند لوبې کوي. د ده ډېر شمېر رباعیګانې د جبر په تایید کې ویل شوي دي. د مثال په ډول دا دوه رباعیګانې را اخلو: ما لعبت کانم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت نه از روی مجاز. بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، رفتیم بر صندوق عدم یک یک باز. یا دا چې بر لوح نشان بودن ها بوده است، پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است. در روز ازل هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. دا و تر یوه حده د جبر او اختیار د مسئلې څرنګوالی په داسې جهانبیني کې چې د هغې اساس او مرکزي مسئله د خدای جل جلاله او انسان رابطه ده. د دې رابطې په چوکاټ کې د جبر او اختیار مسئله غامضه بڼه پیدا کوي. د مسئلې اصلي تناقض له منځه نه ځي، ځکه که ووایو چې د جهان خالق یوه لاتناهي هستي ده چې قدرت یې نه محدود او پوهه یې قدیمه ده، نو له ذرې نه تر کهکشانونو پورې په نړۍ کې او له نړۍ څخه هاخوا هیڅ داسې پېښه یا شی نشته چې دا قدرت پرې جاري نه وي او یا له دې قدیمې پوهې څخه بهر واقع شي. نو انسان هم په عالم کې کومه استثناء نه ده او د واک او اختیار لپاره یې ځای نه پاتې کېږي. که انسان مختار وای نو دا به په دې خبره دلالت وکړي چې دغه قدرت نه محدوده نه او پوهه یې کامله نه ده، او دا خبره به د خدای جل جلاله له موجودیت څخه انکار وي. لهذا انسان مجبور دی. اوس د مسئلې دا بل اړخ راخلو. په نړۍ کې د خیر او شر موجودیت یو واقعیت دی او د بدو مجازات او د ښو کړو وړو مکافات هم خدای جل جلاله په خپله تاییدوي. نو که ووایو چې انسان کوم واک او اختیار نه لري، نو په دې صورت کې مجازات او مکافات خیر او شر به بې ځایه او باطله خبره وي. او بله دا چې د شر او بدۍ نسبت خدای ته کول بل به هغه کامل هستۍ کې د نقصان وردول وي او په دې شان بیا د هغې هستۍ له مطلق کمال او بشپړتیا څخه انکار کول بیا هم د خدای جل جلاله له موجودیت څخه انکار دی. دلته یو بل مشکل هم را پیدا کېږي او هغه دا دی: که شر او بدي له خدایه ونه ګڼو، نو دا به هم د هغه قدرت له مطلقیت او وحدانیت څخه انکار کول وي، ځکه په دې شان به د شر او بدۍ لپاره یو بل قدرت قایلېږو. په دې شان د جبر او اختیار تناقض په همدې شکل ځای پر ځای پاتېږي او علما او متفکرین په سفسطو او تشو لفظي بحثونو او مشاجرو سرونه خوږوي. اسلامي شرق او عیسوي غرب. په منځنیو پیړیو کې د هغه عصر تمدنونو په دوو مهمو حوزو یعنې اسلامي شرق او عیسوي غرب کې د جبر او اختیار مسله په همدې شان طرحه وه. په هغه دوره کې دې دواړو مدنیتونو یو له بل سره ډېر شباهتونه او نږدېوالی درلود، ځکه چې دې دواړو حوزو د جهانبینیګانو مرکزي او اساسي مسله یوه وه او هغه د خدای جل جلاله او انسان ترمنځ د رابطې مسئله وه. رښتیا هم د ځینو منځنیو پیړیو د اسلامي شرق تمدن او د عیسوي غرب تمدن حوزو په فلسفه او عقلي علومو کې یو شان حرکت درلود، یو شان پرابلمونه یې طرحه کول او مشابه د حل لارې یې لټولې. د شرق او غرب فلسفي او عقلي علومو مهم مشترکه منبع درلوده او هغه د لرغونو یوناني پوهانو اثار وو. هلته او دلته غربي پوهان او اسلامي متفکرینو له افلاطون او ارسطو څخه درس وایه. هلته او دلته په هغو مسایلو خبرې کېدې چې افلاطون د روح، حقیقت او خطا، ظواهر او نور په باب بیان کړي وي او نویو افلاطونیانو ورته عرفاني رنګ ورکړی و، او یا هغه بحثونه وو کوم چې ارسطو د فزیک او میټافیزیک، د عالم په قدم او حدوث، د هیولا او صورت، د اخلاق او یا منطق په باب کړي وو. په دواړو حوزو کې فکري میتود او روش هم یو شان و. هلته او دلته فلسفه له دین سره تړلې وه او فلسفي فکر د دیني حقایقو د اثبات لپاره استخدام کېده، او په دواړو حوزو کې مهم هدف هم یو و،
یعنې اسلامي متفکرینو او عیسوي پوهانو غوښتل چې دیني تعلیماتو ته یو منظم سیستماتیک فلسفي شکل ورکړي او علم الهي ترې جوړ کړي، ځکه چې دواړه ډلې په دې عقیده وې چې د فلسفي او علمي تفکر نتیجې له دیني ارشاداتو سره تناقض او اختلاف نه لري، بلکې دا تفکر د دیني حقایقو لپاره نور هم کلک او محکم ثبوت کېدای شي. غربي ځانګړی تحول د دې دواړو فکري جریاناتو په منځ کې دا شباهتونه د منځنۍ پېړۍ تر اخره او د اروپا رنسانس یا تجدید دورې تر شروع پورې دوام کوي، مګر له دې تاریخي دورې نه وروسته شرق په یوه لاره ځي او غرب په بله لاره. د تمدن دواړه حوزې د تحول په جلا جلا لارو روانېږي. کومه د فکري او ټولنیزو تحولاتو لاره چې مغرب غوره کړې، مشرق په هغې لار روان نه شو. سبب دا دی چې په یورپ کې داسې اقتصادي او ټولنیز ژور بدلون راغی چې په مشرق کې نه لیدل کېږي، او دا اهم اقتصادي او اجتماعي ژور بدلون په دې ډول دی: د منځنۍ پېړۍ په دوران کې په تجارت او صنعت پورې تړلې یوه اجتماعي طبقه ډېر ورو ورو او په تدریجي صورت قدرت پیدا کوي او فیوډاله طبقه د انحطاط خواته ځي. د منځنۍ پېړۍ په اخر کې دا په تجارت او کسب پورې تړلې طبقه یو لوی اجتماعي او اقتصادي قدرت کېږي چې له حاکمې طبقې یعنې فیوډالیزم سره د کلکې مجادلې لپاره د جنګ میدان ته وځي. دا قدرت هغه متوسطه او اجتماعي طبقه ده چې د بورژوازي په نامه یادېږي. همدا سرمایه‌داره بورژوازي ده چې د غربي تمدن نوي اساسات ږدي او د صنعتي انقلاب سره فکري او علمي، اجتماعي او سیاسي ژور تحولات راولي. د فیوډالیستي او بورژوازي طبقو په منځ کې اساسي توپیر دا دی: فیوډالي اشرافي طبقه په اقتصادي بنا د ځمکې مالکه وه او د فکر له لحاظه په کلیسا متکي وه. د بورژوازي اقتصادي بنیاد تجارت او صنعت سرمایه ده او د فکر او شعور له پلوه یې په فلسفه او ساینس اتکا وکړه، او د فیوډالي اقتصادي نظام د کلیسا په کومک چلېده او کلیسا د فیوډالي نظام په زور مسلطه وه. بورژوازي اقتصادي نظام د صنعت او سرمایې د پراختیا لپاره ساینس او تخنیک ته اړوه او د سیاسي قدرت د اخیستلو لپاره اجتماعي او سیاسي علومو ته احتیاج و. دا وجه ده چې د دوی اقتصادي اړتیا په زور طبیعي او انساني علومو په یورپ کې وروسته له رنسانس عظیم او بې سابقې پیشرفت وکړ. نوي علمي مسایل طرحه شول، نوې اختراعګانې او اکتشافات وشول، نوې فلسفي فکرونه راپیدا شول، د قدماوو په اثارو کې نوې څېړنې او مطالعې وشوې، په عیسوي دین کې ریفورم راغی. له رنسانس نه را په دې خوا د غربي تمدن خصوصیات او د دې تمدن د جهاني قدرت او تسلط لوی عامل همدا ساینس او تخنیک دی. او د ساینس او تخنیک د داسې بې سابقې انکشاف اساسي عامل دا و چې فلسفې ځان له عیسوي دین څخه جلا کړی شو. نو ویلی شو چې وروسته له رنسانس د غربي معاصرې نړۍ لویه پیښه همدا د دین او فلسفې جدایي ده، او فلسفه د افلاطوني او ارسطويي فلسفې له مستحکم چوکاټ څخه چې کلیسا په رسمیت پیژندلې وه راوځي او د ازاد فکر مجال راپیدا کوي.